الملائكة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم یاد کې چې منګه حکم وکړو فرشتو ته چې سجده وکړي آدم علیه السلام ته فسجدوا الا ابلیس ټولو سجده وکړه ابلیس ونه کړه کان من الجن دی و د جنس د فیریانو نه ففسقا فسق یو کو انکار یو کو من امر ربه د خپل رب د حکم نه افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی نو یې انسانانو تاسو بیا هم نیسئ اولاد د ده په دوستۍ سره ما سوا زمانه وهم لکم عدو او دې ستاسو دشمن دی بئس للظالمین بدلا ډېر ناکاره دی د ظالمانو دپاره بدل ما اشهدتهم ما ندی گواهان کړي ما ندی حاضر کړي ما ندی روستی خلق السماوات والارض دی په وخت د پیدایش د اسمانونو او د ځمکې کې یعنی څومره چې غیر الله دی دا ما ځان سره ندی مرګري کړي ولا خلق انفسهم او نه په پیدایش د دی کې وما كنت او زنیما الله فاکوي وما كنت او زنیما متخذا چې اونیسم المدولین د گمراهانو نه عضدا د ځان د پاره مددگار ويوم يقولو یاد کې هغه ورځ نادو چې اواز به وکي شرکائی الذین اواز به وشي دي ته او به ویلی شي دي ته ویوم یاد کې هغه ورځ یقولو چې وینا به وشي دي ته مشرکانو ته نادو چې اوس راوبلې شرکائی الذین زعمتم هغه شریکانان چې ستاسو په خیالو فدعوهم دی بو ورته آواز وکي فلم یستجیبوا لهم اغي بو ول جواب ورنکی وجعلنا بینهم موبقا او منګ براخو په میز د دې کې فردا د مخالفت ورأى المجرمون النار او کله چې وویني دا مجرمان دوزخ لره فظنوا او یقین یې راشي انهم مواقعوها چې دی اوس دی کې واقع کیدونکي دي ولم یجدوا عنها مصرفا او بنمومي بیا رو د تیختي الله فاکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام لکه څنګه چې دغه دوو دوستانو یا درونو هغه مسله وه چې یو ورته وي الله سره ګورې شریک مه جوړوه د الله نه ما سوا ګورې شریک نشته او هغه ووی زه دا خبره نه ګڼم چې قیامت به راشي او زه دا نه وایم چې زما دا انعامات به زما نه څوک والي الله پاکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا نظریه د چا وه دا نظریه د شیطان وه دا هغه چې کومې خبرې وکړې دا د شیطان نظریه وا شیطان الله پاکوي وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس یاد کې چې وویل موږ فرشتو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته نو ټولو سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه کان من الجن الله وی ولې ونه کړه دی د جنس د فیریانو نه و دا د یو اعتراض جواب دی چې مفسرین یې کوي چې الله پاک خوی ما فرشتو ته ووی چې سجده ورته وکړې نو دا شیطان غریب پکې د کمې خبرې سزا خوري ما خو فرشتو ته ووی آدم علیه السلام ته سجده وکړې او آدم علیه السلام ته سجده فرشتو وکړه او ابلیس ونه کړه نو ابلیس خو فرشته نه وه نو بیا دې سزا د څه خوري نو دا د هغه خبرې جواب دی چې الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام فرشتو نه نو خو هغه ځای کې موجود وو نو څوک چې خطاب کوي نو ګڼې ته کوي لکه څنګه چې مکي صورتونو کې تاسو عام طور باندې وینئ چې الله خطاب کوي نو په یا ایها الناس باندې کوي ای خلکو ځکه چې کې د مسلمانانو تعداد کم نو خطاب خلکو ته او چې مدني آیاتونو کې کله الله پاک خطاب کوي مدني آیاتونو پیژنګلو بدیږي الله پاک یا ایها الذین آمنو ځکه چې مدینه کې بیا غیر مسلم لګو مسلمانان ډیرو نو اکثر لره وی حکم د کلی نو په دې وجه باندې فرشتې پکې ګڼې وي په دې وجه باندې دا خطاب دته مو خو فرشتې ګڼې وي په دې وجه الله پاک د فرشتو
هغه دغه وکړو خطاب مخامخ ووي او د شیطان هغې ونه وي. دې دغه ځای کې موجود چې کوم مخلوق موجود و هغه ټولو ته د سجدې حکم شوی. بیا چې کله موږ ووایو ځه چې دې ټولو ته حکم وشو نو دې هم د فرشتو په سب کې شامل شو. نو بیا د ولې نافرماني کوله چې ټولو فرشتو ونه کړه نو د ولې نافرماني کوله؟ الله وایي کان من الجن، دې د جن څه د پیریانو نو د فرشتو نه نو. په فرشتو کې انسانانو کې او په پیریانو کې د دې د پیدایش په ماده کې لږ لږ فرق دی. د انسان ماده چې کومه ده نو هغه اوبه دي، هوا ده او خوره ده. د فرشتو ماده چې کوم دي نو هغه صرف هوا ده او اوبه دي. او د انسان ماده چې کومه ده د پیریان د شیطان نو هغه هوا ده، اوبه دي او اور دی. نو د فرشتو ماده چې کومه ده هغه دوه څیزونه دي چې اوبه او هوا دي. او د شیطان او د انسان ماده درې درې ده، خو د شیطان په هغې کې اور شامل دی او د انسان په هغې کې خوره شامله ده. الله وی دا ناری مخلوق و، دې د اور نه فایده و، په دې وجه په ده کې برداشت نو، په ده کې برداشت نو، په ده کې غوسه ډېره وه. لکه موږ ته به زمونږ یو استاد جي الله دې وبخي مرحوم عبدالرازق شیخ صاحب هغه به مثال ورکو وی به د ده مثال د پیپسي د بوتل و د شیطانو. ځکه چې د انسان چې کوم دی دی چې کله غوسه کېږي نو د ده مثال هم دغه شانتي، ځکه چې دا غوسه ده د شیطان کار دی. وی ته یو بوتل کې عامې اوبه والا ایو د پیپسي بوتل والا، نو چې عامې اوبو ته څومره ډکې نو که سر ته لرې یمکن هغه په ځای باندې پرتي، ځکه چې پای کې برداشت. او د پیپسي بوتل چې یو دوه پرې وړکې سر ته لرې کي بس هغه بک نه هرېږي ټول توشي. نو دغه شانتې د هغه سړي مثال دی چې کوم یو سړی هغه په ځان باندې برداشت نشي کولی، د غوسناک مثال داسې دی بس هغه په لږه خبره بک کوي. نو هغه مثال هغه د شیطان دی، دا شیطان د جنسه دی، دا د شیطان ملګری دی. الله پاک وایي بل دې ځای کې یوه خبره وکړه. الله پاک وایي افتتخذونه وذریته اولیاء، نو اے انسان تاسو نیسئ اولاد د ده په دوستۍ سره من دوني ما سوا زمانه وهم لکم عدو، او دې ستاسو دشمن دی. امام شعبي دا یو ډېر لوی فقیه تیر شوی دی او دا تابعي دی، صحابه لیدلی دي. دا ځینې ځینې انسان داسي چې دی د هر څه په باره کې تپوس کوي. نو د هغه نه یو ورځ یو کس تپوس وکړو چې یاره شعبي صاحب د دې شیطان ښځه شته یا ښځه وه، هغه ورته ویې یاره د ده په واده کې زه نه یم شریک شوی، ما ته پته نشته. که ما ته پته نشته لکه څنګه چې احسان الله شیخ صاحب وایي زمونږ په سرحد مدرسه کې یو مولي صاحب و، باچاګل مولي صاحب و، نو د هغه نه به چې چا تپوس وکړو چې یاره مولي صاحب دا خبره څنګه ده، نو هغه وایي چې یاره هلته کې زه ومننو. وایي نفحة العرب په دې حاشیه باندې لیکلي دي چې د اصحاب کهف دا سپی چې و د ده رنګ خړ و، دا خړ رنګ سپی و. نو یو طالب ترې نه تپوس وکړو چې مولي صاحب دا ریشه وایي دا خړ و؟ وایي هغه ورته وایي چې یاره زه ومننو، که وایي نو ما به تا ته ویلي. نو امام شعبي صاحب ورته وایي چې زه د ده په واده کې ومننو ما ته پته نشته، خو البته الله پاک چې کوم دی نو په قرآن کې وایي چې افتتخذونه وذریته اولیاء، ای نیسئ تاسو دی او د ده اولاد په دوستۍ سره. نه اولاد خو بغیر د ښځې نه ممکن نه دی، نو مقصد دا دی چې ښځه وه. د دې آیات باندې امام شعبي صاحب چې کوم دی نو په دې باندې امام قرطبي صاحب دلته کې لس اقوال راوړي دي، خو زمونږ په دې کې څه غرض نشته چې یاره یا د شیطان ښځه وایي د شیطان ښځه نه وه، خو دا خو پکې یو پوینټ راغی چې هغه مونږ ووایي الله پاک وایي وهم لکم عدو، دې ستاسو دشمن دی. نو بئس للظالمین بدلا، دا ناکاره بدل دی ظالمانو دپاره په مناسبت د الله کې. الله چې چا دپاره بدل دی، د الله چې کوم پیروکار دي نو هغه ډېر زیات نیکان او ډېر زیات تابعدار او ډېر زیات خوش قسمته خلق دی. او شیطان چې الله چاله بدل کې ورکړی دی چې څوک د شیطان پیروکار دي نو هغه ډېر ناکاره خلق دی. الله وی ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا حلق سید تلفظی
ولا خلق انفسهم. الله وی ما اشهدتهم، ما نو حاضر کړي، ما نو گواهان کړي، ما نو روستی. کله چې خلق السماوات والارض، ما پیدا کول اسمانونه او ځمکه، دی ما سره پس کې شریک دي، دی کې زما کم صفت دی، ما خو یو قسم نه دی روستی، ما خو یو قسم نه دی حاضر کړي. کله چې ما ځمکه اسمان پیدا کول وخلق انفسهم، او کله چې ما دی پیدا کول، ما پکې د یو کس نه مدد نه دی اغستی، دی خو یو کس نه حاضر، دا خو یوازې ما پیدا کړي دي. او دا خبره وورئ چې وما كنت نعمزو متخذا، چې ونیسمه المدولین گمراهانو لرا عدودا د پاره د خپل مدد. الله په تک د مدد ضرورت نشته، د الله دین ته د مدد ضرورت دی. د الله وی زه د گمراهانو نه د خپل دین لپاره مدد نه علما، زما دا عادت نه دی چې گمراه نه دلته مقصد هغه مشرک دی. کني د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارکه دی چې زه اکثر د فاسق فاجر نه دین د تعاون کار علم. پیغمبر علیه السلام وی الله پاک وی چې زه د دین کارونه، د دین د ترقی کارونه اکثر د فاسق فاجر نه علما. او موږ د خپل استاد زمونږ متمم صاحب عبدالصبوح صاحب د گجرات د مدرسې چې کله موږ په 2 درجه کې په تقریبا په 97 کې نه، هغه به موږ ته دا خبره کوله چې تاسو به ما وینئ چې زه به یو داسې کس سره روان یم چې به شرابي کبابي، بس مګلري، هغه به سودماري، هغه به بل څه وي، خو د هغه پیسه به زه ستاسو دپاره استعمالوم، د دین په لار کې به یې لګوم. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې زه چې کوم دی نه اکثر د فاسق فاجر سړي نه د دین کار والما، نو هغه به اسم پچا لګي او هغه ته د هغې بدله نه میلاویږي، دین خو به پې ترقي وکړي که نه. نو دا چونکې الله پاک ویلي دي، د الله حبیب ویلي دي، نو دلته کې د دې خبرې هغې سره چې کوم دی نو سو ټسل په دې نشته چې دلته کې د دې نه مقصد مدولین نه، دلته مقصد مشرکان دي. الله وایي زه د مشرکانو نه د دین د فایدې کار نه علما، زه به هېڅ چېرې چې کوم دی نو مشرک سړی هغه د ځان دپاره د دین مددګار ونه نیسمه. نو شیطان به څنګه ځان سره شامل کما، یا غیر الله به څنګه ځان سره شامل کما. الله وی ویوم یقول نادوا شرکای الذین زعمتم، یاد کړئ هغه ورځ چې وبه وایو موږ دې مشرکانو ته چې اواز وکړئ اوس خپل شریکانانو ته، ناران دي شي تاسو دې اوس خلاص کی. الذین زعمتم، شریکانان وونه خو ستاسو په خیال خو وګڼه، فدعوهم، نو دی به ورته اواز وکړي، فلم یستجیبوا لهم، هغې به ترې قبولوالي ونه کړي. هغې ځکه چې د هغې نه مخکې دا حیثیت و، نه یې وروستو دا حیثیت و. قبولوالي کې کوي نو څوک به کوي؟ صرف د الله ذات به کوي. او د الله ذات به ولي کوي؟ ځکه چې د الله پاک ذات هغه د دې قابل دی، او هغه د انسان د هدایت لپاره پیغمبران را لیږلي دي، او د پیغمبرانو چې کوم رالیږل شوی دین دی، نو په هغه دین کې موږ سره دا وعده شوې ده چې څوک د الله پاک په لاره باندې روان شو، نو چې دی الله له आवाज ورکوي، الله پاک به د دې نه قبولوالي کوي، هم په دنیا کې کوي، هم بیا په آخرت کې کوي. پیغمبر علیه السلام دا عادت او چې سار به اکثر چې کوم دی نو سار د مونځ نه پس به د صحابو نه بعضې تپوسونه کول، د چا نه به د خوب تپوس کو، د چا نه به د شپې د وخت تېرولو تپوس کو. یو ورځ یې تپوس وکړو یاره وي په تاسو کې د چا روژه شته نن، پښماني یې کړی دی؟ ټول صحابه خاموش شو. عمر رضی الله تعالی عنه پاسېد، ورته یې ویل یاره حضور زما اراده وه، پښماني مې کړی خو بس چې سار شو نو بس یاره څه عذر راته پیښ شو، بس ما روژه ماته کړه. ابو بکر صدیق ګیر چاپې راکاته نو چې څوک پانه سېده ورته وایي حضور زما روژه ده. پیغمبر علیه السلام ورته مسکې شوې، ښه ستا پکې روژه ده. یو ساعت پس پیغمبر علیه السلام بیا وی نن سار وختي د مونځ د راتلو نه مخکې تاسو کې چا د یو مسلمان تیمارداري کړې ده، یې د هغه تپوس کړی دی، عیادت یې کړی دی؟ عمر رضی الله تعالی عنه بیا پاسېد، وی حضور دا اولا مونځ هم نه دی شوی، خلک لا وده دي، نو دې وخت کې به څوک یا ورته عمر ته تېزېږمه که نه، ته صبر وکړه که نه، ما خو تپوس کړی ته خو نور پرېږده که نه. ابو بکر صدیق پاسېده، ورته وی حضور ما کړی، وی ما ته بېګا د مونځ کې پته ولګېده چې نن دویمه ورځ ده چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه بیمار دی، مونځ له نه راځي. نو وی زما د تهجدو نه پس دا خیال راغی
چې تهجد له هغه پاسي نو د تهجد په وخت کې ما چې تهجد وکړو ما وی چا به اوس ویښي وی زه ورغلم نو هغه ویښ وی د هغه تپوس مې وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل عمره تیزي مه کوه که نه وی سهار وختي د مونځ نه مخکې د الله پاک په نوم باندې چا څه شی ورکړی دی عمر رضی الله عنه بیا پسې د حضور چې روټۍ لا پاخه شوي نه دي نو او د مونځ نه پس پخېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې ګوره عمره ته تیزي مه کوه که نه ته پرېږده کیدی شي عمر رضی الله عنه وی ما ابوبکر ته نه ښکاته چې بس چل دی دا به مو ابوبکر کړي نو بل به چا کړي وی ابوبکر صدیق پاسېدو وی چې حضور زه چې راتلمه نو د عبدالرحمن دی مور نن وختي پاسېدلې وه اسیم پاسې هو نن د خپل ټایم نه وختي پاسېدلې وه چې کله خپل عبادت کړو د هغې نه پسې موږ له روټۍ تیاره کړې وه نو بس عبدالرحمن خو خپله وخوړه زوی یې و عبدالرحمن او ما ورته ویل چې ودرېږه زه مونځ وکړم بیا به راشم نو خو چې څنګه د کوڅې نه بهر راووتم یو فقیر ناست و ما ته یې وی یاره ما ته پته وه چې د ټولو مخکې به عمر روزي دا دغه روزي ابوبکر په دې وجه ستا کوڅه کې ولاړې ما نارې ما بېګا مې څه نه دي خوړلي بس وی زه لاړم خپله برخه روټۍ مې هغه ورکړه پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وی چې څوک د مونځ نه مخکې دا درې کارونه وکړي نو د هغه دپاره دا کارونه د جنت د تلو دپاره کافي دي چې لا مونځ یې نه دی کړی او د الله پاک په لار کې دا دوره کارونه وکړه د ابوبکر صدیق نه یو ورځ صحابو تپوس وکړو یا ابوبکر ته خو د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام سره ډېر زیات نږدې پاتې شوی تا ته د زړه خوشحالي کله میلاو شوې ده کله د زړه خوشحالي میلاو شوې ده چې داسې یو کار تا کړی دی چې ته انتهایي خوشحاله او نن هم ته په هغې باندې چې کوم دی چې هغه لمحه یادی نو ستا خوشحالي سیوا کېږي د بعضې صحابو دا خیال و چې یاره ابوبکر صدیق به وایي چې کله ما ایمان راوړو کله زما پلار ایمان راوړو کله زما زامنو ایمان راوړو او کله زما نوسو هم ایمان راوړو داسې یو عجیبه هستي وه پلار یې د لس کم سلو کالو په عمر کې ایمان راوړو ابوبکر صدیق دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابو کې هغه صحابي دی چې د ده په خاندان کې آګې پیچې ټولو ایمان راوړی او د ده په عمر کې راوړو د بعضې صحابو دا خیال و چې ابوبکر صدیق به ووایي چې کله پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هغه معراج له وختو او چې واپس راغلم بې تصدیق یې ما وکړو ما ته د صدیق خطاب میلاو شو نو دغه زما دپاره د خوشحالۍ موقع وه ابوبکر صدیق نه تپوس وکړو ابوبکر صدیق ته ووایې که نه د هر یو په زړه کې دا د ارادې وي هغه ورته وایي کله چې مونږ هجرت کو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام زما کور ته راغی ما سره روان شه او کله چې مونږ د مکې د صحرا نه ووتو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام مخ ته ما کتو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ د ډېرې ګرمۍ د وجې نه تک سور شوی او نری نری خوله پرې راغلې وه ما وی چې کاش دې وخت کې ما چې ته سوري ومونتی او پیغمبر علیهم الصلاة والسلام مې چې ته سوري ته کېنولې وی ناڅاپه مې یو هسې خټ غونته ولیده ویل ته کې سوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مې چې حضور لکه دمه نه کې دلته کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ولې نه ولې نه بلکل زه خو تیار یم دې ته سړی شوی یم ما ورته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس ته دلته کېنه ما په زړه کې دا خیال راغی چې یاره اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره یو یخ څیز پکار دی ځکه چې سورې خو مومون ته خو ایله ګرمي ډېره شوې ده چې یخ پې څه اوس کومه یو بیزو والا و هغه مې ولیده اپسې مې ورمنډې کړې پی والا بیزه دې پکې شته چې هغه پی کوي هغه وی چې او شته وګورې پی خرڅومه نه ما ورته وی چې ته څومره پیسې غواړې در کوم دله خو زما په کار دي بس وی هغه راته الټه قیمت وی چې بس که دوره دوره پیسې راکوې نو زه خرڅوم نه بس ما ورته وی چې ټیک ده بس صحیح ده خپلې خو دي که نه وی چې خپلې مې دي خو ستا څه دپاره پکار دی ما ورته وی چې زما د هر څه دپاره پکار دی ستا خپلو پیسو سره کار دی خو یو خو به دا شی کې چې کله رالی بیزله شي نه اودس به کې بل د دې راتي به وینځي او درېم لوښې به وینځي هغه ما ته وی چې دا شرطونه خو زما نه پوره کېږي ما سره خوبه نشته ما ورته وی چې نږدې شته ما ته وی چې د دې غار شاته وي ما ورته وی چې
د دې بدله سیوا پیسې درکم نه دې غر د شان اوبر وړوي چې نه زمانه خو روډ دا نه کېږي ته دا ته څه وې او ګرمي ده ابوبکر صدیق وي زه په منډه باندې لاړم د غر شاته وړېدم د غر د شانه مې اوبه راواغستې په منډه باندې مې راوړې هغه ته مې شابه کېنه څه خیر دی زه کلمه ووایه او لاس خو ووینځه که نه لاس هغه باندې مې لاس ووینځل بیا مې پې د بیزي تي ووینځل بیا مې پې لوښي ووینځه پې مې پې ولشل نه هغه پې ګرم ځکه چې په هغه ساعت ولشلي شو ما بیا منډې کړې زه لاړم هغه د غر شاته بیا دوباره په هغه سخته ګرمۍ کې او چې هغه بوکه مې راویسته نه په بوکه کې مې کېښودو نه په بوکه کې یخ شو چې یخ شو نو په منډه رالم چې نه زه ځم او دا درې پورې ګرم شوي نو په منډه باندې مې بیا د غر شاته زه دوه پیرې لړم رالم بیا مې چې کوم دی په منډه راله پیغمبر علیهم الصلاة والسلام سترګې ورغلې وي چې کله زه ور ورسېدم نو هغه سترګې وغړولې ما ته وی ابوبکر څه کې ما ورته وی حضور تاسو له مې لږ پیر وړي دي زړه ته مو کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې راکړه که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا ډېر په شوق باندې وسکل زما د خوشحالۍ چې کومه په دې باندې ما ته اوس هم چې کوم دی نو ډېره خوشحالي میلاویږي دا الفاظو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یاره ډېر خوند دی وکړو ابوبکر ډېر خوند دی وکړو بس زما دپاره د دې خوشحالۍ نه علاوه یو خوشحالي بله نشته چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ما ته ډېر زیات د مینې نه وی چې یاره عمر سم دغه ابوبکر سم خوند دی وکړو دا د ابوبکر صدیق دا د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هغه ټریننګ و دې تاسو ته اکثر وایم هغه تربیت و هغه مینه وه نو دا قسم بنده چې اواز وکړي نه الله به ولې نه قبلوي الله پاک وایي د دې نه به دا خپل کسان دا دلته کې چې ذمهوار ګڼي نازولي ګڼي او دلته ورته چغې وایي دا به دې نه وي هلته تښتي چې مونږ وایي په دې را مدد شه په دې را مدد شه دا مدد واله به هلته ني کم مدد واله به وي هغه اصلي مدد واله به وي چې هغه الله دی او چې الله پاک په چا باندې خفه کېږي او د چا د لاسه الله پاک دا دنیا پیدا کړې ده د چا د مخه نو چې د هغه حکم یې منلی دی نه هغه به قبولوالي کړي الله وایي دی به قبولوالي نه شي کولی وجعلنا بینهم موبقه ولې مونږ به د دې په منځ کې یو پرده راښکو د څه د اختلاف پرده به راښکو دا معبود او بنده دا دواړه به چې کوم دی نو چې کم یو کس بندگی کړې ده او د چا یې بندگی کړې ده د دې خپلو کې به اختلاف راشي ورأى المجرمون النار چې کله وویني دا مجرمانو اور لره د دوزخ لره ځکه چې هغوی وله اواز ورنه کړي خو د دې به یقین راشي اوس خو بل څه نشته خو بس اوس خو را باندې صرف را کېښودل پادري نو فظنوا انهم موقعوها دی به مواقعوها د دې به یقین راشي چې دوی اوس واقع کېدونکي دي په دې دوزخ کې نو الله وایي ښه به ورته پته وي ولم یجدوا عنها مصرفا خو د تېښتې راوبیني هغه وخت کې به دوی دا خبره تسلیم کړي چې بس د تېښتې چې کوم وخت او تېښتې چې کوم وخت کې موږ له فایده راکوله هغه وخت زموږ نه مس شي هغه تېر شو هغه تېښته د الله د نافرمانو نه د ګناهونو نه تېښته وه هغه د الله د مخالفت نه تېښته وه هغه موږ چې کوم دی نو په هغه وخت کې ونه کړی شوه اوس دلته کې د الله د سزا نه موږ نشو تښتېدلی بسم الله الرحمن الرحیم وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم یاد کې چې الله پاک حکم وکړو فرشتو ته سجده وکړي آدم علیه السلام ته فسجدو ټولو وکړه الا ابلیس شیطان ونه کړه کان من الجن و دې د پیریانو نه ففسقا من امر ربه د فسق کو نافرمانی وکړه د الله د حکم نه فتتخذونه تاسو نیسئ د لره وذریته اولاد د لره اولیاء من دوني دوستان ما سوا زمانہ وهم لكم عدو حالانکه دې خو ستاسو دشمن دی بئس للظالمین بدلا دا د ظالمانو دپاره ناکاره بدل دی ما اشهدتهم ما خو نو حاضر کړي دا خلق السماوات والارض کله چې ما پیدا کول اسمانونه او ځمکه ولا خلق انفسهم او نه به پیدایش د دې کې وما كنت نعم زه متخذا چې اونیسم المدولین د ګمراهانو نه عدود مددگار د پاره د دین ويوم يقول نادوا شركائي الذين او یاد که هغه ورځ چې وبویو مونږه دې مشرکانو ته چې اواز وکړي خپل شریکانانو ته زعمتم چې ستاسو په خیالو فدعوهم دی به وله اواز ورکي فلم یستجیبوا لهم هغوی به یې ونري وجعلنا بینهم موبقا او مونږ به راښکو یو فرده د مخالفت د دي ورأى المجرمون النار ته به وویني دې مجرمانو لره کله چې وویني دا مجرمان ور لره فظنوا انهم واقعوها او د دې یقین راشي چې واقع کېدونکي دي په دې اور کې ولم یجدوا عنها مصرفا او به نه مومي راو د تېښتې وإذ قلنا للملائکة اسجدوا